من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسورة البقرة دوی سے ختم شوی. یو حساب په اثبات د توحید کې او دویمه په اثبات د رسالت کې. داود توحید ذکر کړه، پاره باندې ادله ذکر کړل، زجر به شرک ورک، تبریه د عابدین او د معبودین او رد شرک فعلی وکړه. اوس دې ځانه درېمه حصہ بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی کی. دا مسله د جهاد د توحید او د رسالت نه رسو راړه اشاره دی تا چې جهاد دې نو هغه د اشاعت توحید د پاره دی، لتكون کلمت الله هي العليا. او جهاد دے نو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دے. دانا چې هر سړی ټوپک رالی او جهاد کوم او د پیغمبر پاک طریقه دی نی. جهاد چې کې نو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به کې. او د جهاد درې منازل دی او هغه پیش کړي. یو منزل د مجاهد او د سپاهی تربیت، دویم منزل د ملک اصلاح او دریم منزل د کورنۍ اصلاح. که مجاهد تربیت یافته نه وي نو هغه صحیح جهاد نشي کولی، او که ملک اندرونی امن نه وي او ملک فساداتی نو بیا ملک په سرحدونو باندې جنگ نشي کولی. او که کورنۍ کې امنی اندرونی خلفشاری او امن نه نو بیا هم جهاد نه کیږي. نو د کورنۍ د امن دپاره قوانین ذکر کوي چې ملک دنه امنی په ملک قوانینم برابري او بیا مجاهدون تربیتی نو علا بیا جهاد کی. د مجاهد تربیت د پاره لس اصول، پنځه متعلق د عقیده او پنځه متعلق د عمل. چې د مجاهد عقیده په دې پنځو سيزونو باندې برابري او مجاهد عمل دا پنځه سيزونه بکی نو علا بده جهاد کوي. نو دیو جنوی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. صرف شي خړت نیکی نه ده چې مشرق ته مخ کو او مغرب ته مخ کو، نفل الله زور ورکړی دی او نور سمکو. نن د نیکای کارونه اول دار چې ایمانی په الله، دویم ایمان په قیامت، دریم ایمان په ملائکو، څلورم ایمان په کتابونو
او پینزم ایمان پا انبیاء علیہ السلام دا پینزه دا عقیده متعلق او پینزه عملی یو دا وآت المال علا حبی چه مال لگئی سرر دی چه مال خوخی خو مال لگئی او بسئی زائی باندے لگئی ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن سبیر والسائلین و فی الرقاب دویم چه پابندی در موس کئی و اقام الصلاة دریم چه زکاة ورگئی فرضی و آت الزکاة سلورم چه دوادی پابندی کئی والموفون اذا عاہدو والموفون بیعہد اذا عاہدو او پینزم چه صبر کئی پا تکلیفونو و صابرین فی الباسائی و الضرائی و حین الباس چې صبر کوي په مصیبتونو او تکلیفونو باندې دا پنځه متعلق د عمل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ندانی کی چاړوي تاسو مخونه تاسو په طرف د مشرق او د مغرب ولكن البر من آمن بالله لیکن نیکی دا چادا چی ایمان راڑ پا اللہ ولیکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر و برد آخرت باندے والملائکہ و ملائکو باندے والکتاب و کتابنو باندے ایمان پٹولو کتابنو باندے براڑے عمل با پا قرآن کریم باندی کے والنبیین پا انبیاء علیہ السلام باندی و آت المال علا حبی ورکی مال لرا سرد من درد مال سرا ہی زمین راجد مال تا علا حبی یعنی معا حبی سرد من درد مال سرا مطلب دا چې مال خوخ دے او بیام دا اللہ پلار کے لگئی دا نا چې زیادی شی نجوماتی شی چې خوخی او غد اللہ پلار کے لگئی یا ہی زمین راجد اللہ تا نمانا دا وآت المال علا حبی ورگئی مال لرا سرد من دد اللہ سرا علا حبی یعنی مع حبی سرد مینه دد اللہ سرا چه اللہ سره مینه لنو مال لگئی دانا چه دس مقصد دا پارا لگئی چه دیر آلا بیانور را کی او دیر آلا داو کی او دیر آلا داو کی او چه لگئی نو پسای لگئی ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن سبیل والوان اللہ یتیمانان اللہ مسکنان اللہ او مسافر اللہ ذوی القربا دا پیغمبر خاندان دے پا غی باندے لگئی زکا غی باندے زکاة کی گی نا سیدانو باندے نو غی دا ورگئی یتیمانانو لورگئی مسکنان لورگئی مسافرو لورگئی او مسافرو کے بیاد طول نخم مسافر اغا طالبان دے علم دی شغی باندے لگئی وسائلین او مختون گلا دے پارا دو دین کار کئی او داغی دے پارا غواری اغلا ورکی جہاں داولا وہ مدرسہ چلئی صحیح طریقہ باندے اغلا ورکی نور دو دین کار کئی اغلا ورکی وفي الرقاب او بازادلو سٹونو کے چه ده خلقو سٹون اخلاصی ده غلامای نا ده خلقو سٹون اخلاصی ده شرک او ده بیدت نا آغازای باندی ہو لگے وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ پابندی کئی ده موزور کئی زکاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا او پورا والا گئی پو آدو باندے کراچ دی وادی اکڑے وعدہ دی اکڑان وغا بیا پورا کو او وعدہ پورا کو دا دیر ضروری پخوانو متونو کے بنی اسرائیلو کے او سڑیو
په بل سړي باندې یو شی خرڅ کړ او هغه ورته ووایي چې ما سره پیسې نشته په فلاني تاریخ به پیسې درکوم هغه تاریخ چې راغی دا یو د سیند نه راپورې و بل پورې و دې چې راغی په هغه ورځ باندې د سیند غاړې لا چې کشتۍ کې به کېنم پیسې به وله اوسمه سیلاب راغلی و کشتۍ ونه او دې تللی نه شو ده سوچ وکړه چې ما خو هغه سره ورځ ایښې وه او پیسې ورکولو او نن زه تللی نه شمه او تپوس هغه ورته ویلي چې ضامن راکړه ده ورته وایي ضامن خدای دی نو خدای مې پکې ضامن کړی ومو د پیسو راځم ده ده داسې وکړل یو لرګی د اوبو په غاړه پروت و هغه یې مات کړ او په هغې کې هغه پیسې کېښودې او هغه لرګی اوبو ته وغورځو او الله ته هم ضامن ګرځولی وي دا پیسې هغه ته ورسې ځکه نن ورځ ده او بیا واده هم کړې ده هغه خرابېږي هغه لرګی اوبو کې روان دی هغه بل سړی راغلی وی چې زما هغه کس به راځي پیسې به راړي هغه دریاب په غاړه ولاړ دی سیلاب اوبه یې لیدلي دي چې یاره نن خو د راتلو ورځ نه ده زه ځان له به خشاک وکړمه نو هغه اړم د خشاک بالن راغونډی دا لرګی پورې لاړ او هغه دا لرګی په هغه خشاک کې واغست او کور ته یې وړه کور کې تبر راواغسته چې لرګی ماتومه خشاک له مې راوړی دی چې لرګی مات که پای کې پیسې پرتې دي پیسې چې وشمېرلې هغه پیسې وې کومې چې دی د سودا وې بله ورځ دا کس بیا راغلی هغه مقروض چې پرون خو سیلاب و پورې شوی نه یمه پیسې مې وړې نه دي پته نشته میلاو شوي به یې که نه د کشتۍ کې ناست دی او پیسې اخیستې دي او تللی دی هغه سړي ته یې وویل یاره پرونه ورځ وه زه رالمه دریاب غاړې له خو سیلاب و زه تا ته پې وعدې شوی یم اوس زه ځکه نه وم راغلی چې کشتۍ ونه هغه ورته وویل ستا پیسې خو را رسېدلې دي وی تا چې لرګي کېښې وې هغه راغلي دي وعده پوره کول دا ډېر ضروري شیخ القرآن الله دې وبخي هغه ویل د ملا وعده خو د خر ټیک ځي نو ویاړو څه حیثیت دی نه وعده به وکړي او بیا به پوره کوي نه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا پوره کوونکي دي وعدو لره کله چې دوی وعدې وکړې والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث وعده به یې کړي اجلاس له مرازم میټینګ له مرازم بیا بنی دی څه چل ولې رانلی چې د مدرسې لانټرو دا د باندې یې والصابرین فی البأساء والضراء صبر کوونکي په وخت د تاوانونو تکلیفونو کې وحین البعث په وخت د جنګ کې اولئک الذین صدقوا دا کسان دی رښتیني وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَدَا کسان دی متقیان رشتینی و متقی آغا چاہتا ہوئی چه اغدا احکام پورا کئی یا ایوہ الذین آمنو اس مجاہد تربیتو شا نو ملک اصلاح ضرورت دے چه ملک اندرونی امن راشی امن اللہ راضی چه دا سلور قوانینی پا ملکی یو قصاص من الظالم چه ظالم نا بدلا غستیشی یا ایوہ الذین آمنوا و مومنانو کتب علیکم القصاص فی القتلہ مقرر شوئے تاسو باندے قصاص پا قتل کی نو سمطلب لازمان با قصاص علی نا یعنی مقتول باندې دا لازم په قاتل باندې دا لازم ده چې دې په قصاص ته غاړه دی بیا د مقتول خو خلک هغه د قصاص علی قصاص کوي او کنا معاف کوي هغه د مرضی ده
الحر بالحر ان کا اصل بدل اصل کی دارت کئی دما زعمو العرب زکا چه اصل با غلام مرکر نو اگا بیدن قصاص کو نو نا که اصل وجلے و غلام وجلے الحر بالحر ان کا اصل بدل اصل کی والعبد بالعبد او غلام بدل غلام کی والانسا بالانسا او خضاب بدل خزی کی فمن عفی له من اخی شئون آغا قاتل چاہا اکڑشو آغا تا طرفا درود دے مقتول ند سشی یعنی چیزدن بدل نالم او دیت راکا فاتباهم بالمعروفین ورپسے کے دل دی بخی طریقہ باندے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ او ادا کل دیتا بخی طریقے سماتا بیابا غدیت پورا ورکے چا غدیت غاڑی ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ دا سانتیا دا طرف درب ستاسونا مہربانی فمن اعتدى بعد ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ چاچ زیادے ہو کہ بس دینانو دلد عذاب دردناک چه دیتی مواغستا بیائی بدلو مواغستا نو وعدے ما تکڑا دل عذاب دے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تاسولا پا قصاص کی نو بدلا غستو کی جوان دے یا اولی الالباب وخوندانو دا قل لعلکم تتقون خامخا تاسو یری گئی دا اللہ نا چه قصاص اغسطیشی نو بیا با قتل نکی پا دی ملکی قصاص چاہتا دے قاتل قصاص دا بڑو تپوس نشتے چاچی سا اکر بس کئی نو کتب علیکم اذا حضر احدکم الموتو و دویم قانون تقسیم الاموال بالقانون شرعی چه مال با پا قانون شرعی باندې تقسیم ہوئی ذکر جگڑی پا مال رازی یوی مال خراب راکڑا بروی مال لگا راکڑا بروی مال دا راک نکڑا نوچه اللہ کم ایسے مقرر کردی بس آگئی سو باندے ورکی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموتو مقرر کلیشو دے پتاسو باندے کلچ حاضر شو یوستاسو تعلامات دمرگ ان ترکا خیران کپری خود مال لرا الوسیعتو للوالدین والاقربین بالمعروف وسیعت دپارا دمور اپلارا اقبلوانو بالمعروف پقانون شرعی باندے چه دے پہ وسیعت کئی چه زمان مال پقانون شرعی تقسیم کئی حقا نالا المتقین لائک ددا پا متقیانو باندے فمن بدلو بعد ما سمعہو چاچے بدل کدی وسیعت لرا پس داغینا چواورد دی لرا فإنما اسمو علی الذین یبدلونا نو بے شکا گناہ دی پا کسانو باند دے چی بدلی دی وسیعت لرا چی بیا گئی پا قانون شریف نو تقسیمی نو بدئی باندی جرم دے تاق پل حق ادا کتاو تویلیو پا قانون شریف تقسیم کئی ان اللہ سمیعون علیم یقینا اللہ دے اوریدن کے اپوا فمن خافا من موسن جنفان سوچ یرید یعنی پوشو دو وسیعت کون گنا جنفان دو زیادینا و اسمن یاد گنانا فاصلحا بینهم نو صلحو کا پمند دائی کے سمدر سلیم لید ادت پتوا چی دے وسیعت نکئی یا وسیعت غلط کئی نو صلحو کا داغاو دا موسیٰ لهم پمیانس کی فلا اسم علیہ نو نشتے گناہ پدا ان اللہ غفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربانا